السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکی مروت عوام او د بیټنی قوم او مروت قوم ډیر مندره سه به تاسو کتلی چې د رایلټۍ په حادثه په حواله سره یو مونږ ډیر پوسټونه کېدل چې لکی مروت ته دلته راغلی دا ورک اصله او لوی بحث و. خو موږ لکی مروت عوام او د بیټنی قوم دومره په غفلت خوب چې ودولو او مشران مو دغسې دي چې وینو ګورئ چې یو مشر تر اوسه پورې په دې باندې نه غور او نه سوچ او فکر کړی ده. نور خو چې مروت قومي جرګې ته وګورئ بیا اسلام آباد چې شینې زر فیصله وکړي وایي قومي جرګه مو جوړه کړه. نو افسوس ته چې کله دلته لکي مروت په 2 کالو چې په اربو روپۍ د ګیس پلانټ ګیس یوړلې په معدنیات په طور چې د بیټنیو نه نو چې کله بونس ټیم راغی تاسو ته پته یې نن شیر افضل خان مروت په اسمبلی چې په دې باندې خبره او مسلسل دې باندې لګیا ده چې دا حق بیټنیو او لکي مروت تر واړو ځکه چې دو دې کاغذو چې ډیکلیر کړی ده کله بونس ټیم راغی نو او جی ډي سی ایل دا کاغذو چیک کړی ده چې دا ایریا ټانک چې راځي د دلته 200 سوالات پیدا کړي چې ټانک چې مولانا فضل الرحمن دلته چې کله افتتاح ډیر اسماعیل خان چې وکړه آیا چې کله دلته سی پیک تیرېده خپل ټانک په خپل کلي باندې تیر که لکي مروت نه سیډ ووایه اوس ګیس واره راغی افتتاح چې کله ډي خان چې وکړه اوس آیا چې د دوم زیاتای چې کوم موټ سره کېږي لکي مروت عوام سره کېږي بیټنی قوم سره کېږي آیا دې پسې شاته دای خو نه ده چې دای دا ټانک طرف ته چکوي خپل سیټ ته او مروت او لکي مروت عوام او بیټنی قوم په دې کشمکش چې او په دې کاغذو کاروایی چې واچاو چې حق غواړه اوس بس نارې به کیا په کاغذو چې بیا ثابتیا چې دا ما لکي زیلې سره راځي ټانک ول بیا دالې چې کوي هغه بیا جلا او من چې به دو فایده اخلي موږ نه به دا شای وري او روان به او موږ په دوو چې حیران کړو ټانک ول دی چې حیران دي او لکي مروت ول حیران دي منځ ته ډوکای رويسته او دغه ډوکی باندې به وس دواړه طرف ته چکولي او موږ مشران دې په دې خاموشي بلکې ټولو خلکو ته پته ده چې دا د اول بیټنیو حق ته بیټنی سب ډیویژن بیټنی چې کوم دا د لکی مروت حصہ ده لکی مروت ایریا سره دا راځي هر سړی ته پته ده بچی ته پته ده خدا ظلم زیاتای مسلسل مرزیلې سره روان ده او په هر صورت باندې سره کوي او موږ مشران تقسیم په تقسیم باندې یو بل اتفاق منچ نه راولي ځکه او په دې خاموشه دي په دې عام ایشو باندې شیر افضل خان مروت خو په دې باندې لګیا دا کوشش شوري کړه دا چې دې کاغذو چې زله کې مروت تروانه خدا به یو ارسا یو موندا اخلي او دا فایده برنا اخلي او درومي به مشتبه خپل بونس حق نه راکوي او حق پر تمیلاو کېږي نه تر کله پورې به دا ظلم زیاتای موږ مروت او بیټنی قوم سره ګیړي لکه مروت عوام سره او موږ به ټول په خاموش یو موږ مشران به په خاموش وي زه وایم چې موږ مشران د فورن په دې باندې چیکسي نن کا شیر افضل خان مروت په اسمبلی چې आवाज چیږي د چې دای لګیای او جی ډي سی ایل سره اپوزیشن چې تاسو ته پته ای چې کله ناستې تا د حکومتي پارټۍ و خبره نه مانی ته ډېرې نارې چغې وکې سورې وکې خپل خاورې دپاره ضلعې دپاره چې ما ته حق راکو د ترقیاتي فنډ په مات چې نور مسایلو په حواله چې هغې ته هیڅ شای چې حکومتي خلک نه ورکوي فنډ تاسو ته د پته ای نو به هر حال بیا هم د کوشش لګیا کړی دا او امید ده چې ان شاء الله دی چې بدای کامیاب سي او شپیر وجدای په دې چې او جی ډي سیل سره او وزیرانو سره ټولو سره پر رابطه چې خو زموږ چې موږ لکه مروت بقایا مشران دا نه ده چې دا یو فرض د شیر افضل خان مروت جوړی دا د هر سړي حق جوړیږي بیټنی قوم دې په دې باندې یو جرګه غواړي
یو میټینګ دی غواړي په دې د فیصله وکړي غلی دی په دې باندې خاموشه کېږي نه او لکه مروت هم دی په دې باندې ټول مشران یوه مشترکه جرګه غواړي د OGDCL په حوالې سره او د لکه مروت چې کومه بدامني په حوالې سره دې شیانو ته سوچ او فکر پکار ده. موږ بار بار دا ویډیوګانې وکړې. ما به مخکې نه ویډیو یو څو هفتې مخکې ویډیوګانې وکړې چې موږ لکه مروت چې کانسر بیماري دومره زیاته ده چې هر کلي چې مریض ده. دغسې ایشو ته پکار ده چې موږ مشران سره یوځای سي یوه فیصله ورته وکړي چې کوم د عام ایشو ته ته نه یوځای کېږې، کوم عام ایشو باندې ته خبره نه کوې او په هغه بنیاد ته نه رسېږې، نو تا بیا د کوم مشري نور حق څه شی ده؟ ته به نور د کوم به په تا باندې نور کوي څه شی چې مروت کوم ته دا مسایل ورپېښي. حق مو یو دغسې ده چې وینو یې چې OGDCL برټنیو چې کوم موږ ګیس ته هغه بونس په حوالې سره چې کله موقع راله اوس ورته ګورو چې چیر سره وکړه چر سره کوي، په هغې باندې خاموشي ده. په کانسر بیماریګانې چې کوم بیا موږ هرې ضلع چې زیات په هغې باندې خاموشي ده. بدامني په لحاظ سره هر طرف ته خاموشي ده. کومې وجې ته انتظار سره کوو، کومې وجې ته موږ مشران انتظار کوي، ولې په دې باندې اکشن نه اخلي، ولې دې باندې سټینډ نه اخلي، ولې نرچیږي، کومې وجې ته انتظار کوي؟ اخر نور خو پرېږده، حق نارې سورې چغې مو وکړې چې حق غواړو. موږ ویله امید مو پیدا سه چې موږ په خاورې باندې ګیس رواته دې سره به ډېرې محرومانې په رایلټۍ په مت چې بونس په مت چې ضلعې ډېرې محرومیګانې ختمېږي. خو افسوس ته چې لکه څرنګه موږ نه مروت کینال دلته په یو پلانینګ باندې په یو طریقه په خپل دو چې کوم پلانینګ ورته جوړ ده او موږ سره 25-30 سال ظلم زیاتی کړی ده او دغسې هغه وچ ته نه په قرمتنګي فیز 2 باندې هغسې کار تیز کړي، نه په بلې طریقې موږ ته اوبه راکوي. هر شي ته موږ ته داسې پلان جوړ ده چې موږ دغسې پاسمانده غواړي چې دغسې له ستوني نیولي وي چې موږ دو ته هر طرف ته محتاج یو او محتاجي وجه موږ چې د محتاج غواړي او موږ دغسې پاسمانده غواړي دی چې ما مشرانو عام کردار ده. ما مشران ولې په دې خاموش دي؟ آیا مشران مې چند خپلې فایدې دپاره دا ټول کوم سودا خو نه کوي؟ ما ګیس ریالټي ده، ما نور بلا یورونیم ریالټي ده، حق ته یو حق چې باندې تر اوسه پورې دا موږ کوم مشران سره یو نسله او دې ته یوه لایعمل یوه لار سره جوړه نه کړه او کوم د ترقي او کوم خوشحالي دپاره یو عام کردار ادا نه کړه او تر اوسه پورې تقسیم دي ټول سره خاموش دي. هر سړي ته جلا جلا یو ټولای جوړ ده او بس خوشحال کړي دي چې څه شاید ورته وربوین کړي دي، پته نسته. الله پاک دې دوی باندې رحم وکړي. مشرانو ته وایو چې خدای رسول ته وګورئ. نور خو موږ مروت کینال باندې نور که موږ روډونه نسته، هسپتالونه مو نسته، یو سیمنټ فیکټرۍ چې ریالټۍ حق نرته میلاو کړي، دا یو ګیس ول چې کوم ده دا یې دغه سیټ ته ټانک تر نه هغه که دا یې دې سیټ پلر نه وچکاو چې اوس په دې باندې تاسو رچیږ نسو خاموشي مو وي، بیا به کله تاسو په دې عام کوم په ایشو باندې رچیږئ او په کوم مسایلو باندې خبره کوو. نو ټولو نوجوانانو ته وایي، سوشل میډیا ملګرو ته وایو چې دغسې کوم ایشو باندې کوم د خپل ته ترقي ته خپل شای ته خپل حق باندې کوم ته د مشرانو ته لږ بار بار دا یقیندیاني ورکوئ چې دا تاسو حق ته، دا تاسو باندې ټول کوم حق ته تاسو دا ذمہواري جوړیږي چې کوم پاره په دې چې هم کردار ادا کو د کوم خوشحالي دپاره کار وکړو. نور به تاسو په کومې وي چې دا کوم شمر کېږي، تاسو به کومه روج تاسو نه داسې ویني چې تاسو کوم په عام ایشو باندې رچیکسلی یو. امید ساتو په دې خپل حق باندې کله هم خاموش کېږي. هر چې په دې چې راځي خپل حق دپاره واس کېږول هر انسان باندې فرض ده او دا موږ ته په کار دي. دا ټانک ته دا لچکول یا موږ ضلع نه دا منچې دا یو ډوکي راچول دي او منچې موږ دا حق خوړل دي، نور هیڅ مقصد دی چې نسته. نه موږ ته دا یو صورت باندې یو شي چې تر اوسه پورې حق نه کړه او دا یو شی چې وروتلی او ګیس دې حق نه هم دغسې محرومه کړو.
امید ساتو چې مشران به په دې باندې لږ سوچ او فکر کوي، دې ته به ریوجای کېږي، یو موټی کېږي، سیاست نه بالاتر وتل دي دې ته د ټولو ایشو ته چې د حکومت سره وشول او د قوم دپاره به عام کردار ادا کوي. روزی دا نور خاموشي، دا نور په خولې باندې تالې، دا کیسې بند کو، دا ختم کو، حق خبره شروع کو، سچ خبره شروع کو، سپینې خبرې شروع کو، سپینې خبرې حق ویلو چې که خدای مرګ درکړي مړ سي الله پاک په بدلې درکوي په دې جهان باندې، په هغه جهان باندې او په دې جهان باندې، ځکه چې ته یو حق دپاره د قوم دپاره خپل یو جهاد کوي. دا ته نو په کار ده چې موږ مشران به په دې غور کوي، په دې خاموشي نه ده په کار. د یو شیر افضل خان مروت نه ده چې اسمبلی چې اخو خپل کوشش په کوي، خو په کار ده چې ټول مشران، هر سیاسي، هر پارټۍ، هر جرګه په دې یو ځای سي او د عام ایشو باندې اهم کردار ادا کړي قوم دپاره. مننه جی، شکریه.